اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طور او اشتم سپارہ مکی سورت تے 48 آیاتونه دی پکی او دوی پکی رکوگانی دی زکا چا آیاتونه وارد او په مکی سورتونو کې الله تبارک وتعالی د خپل یووالی او د توحید بیان کی او ورسره د جنت د نعمتونو او د دوزخ د عذابونو ذکر کی او د کافرانو چې کومې ګډې وډې خبرې وي د هغې ذکر او په هغې باندې یو قسم له رد کی بسم الله الرحمن الرحیم والطور ما دې قسمی په کوهی تور باندې وکتاب مستور او ما دې قسمی په هغه کتاب باندې مستور چې هغه لیکلی شوی دی فی رق منشور په هغه کاغذونو کې چې خواره واره کړی شوي دي په هغې باندې مې قسم وي کتاب مستور لوح محفوظ چې دنیا د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکل شوی دی او په دا کې ویلي چې دا به داسې کی دا به داسې کی دا به داسې کی والبیت المعمور او ما دې قسم وي په هغه بیت المعمور باندې چې اوم اسمان د پاسه یو کور دی نبی علیہ السلام فرمایي روزانه او یا زره فرشتې ورننوځي قیامت پورې بیا د دغو فرشتو نمبر نه رادرومي چې کومې فرشتې یو پرې ورننوځي بیت المعمور لکه څرنګې لاندې په ځمکه کې د کعبې نه طواف روان دی په آسمانو کې د بیت المعمور نه طواف روان دی لکه څرنګې لاندې په ځمکه کې انسانان طوافونه کی بیت المعمور نه فرشتگان طوافونه کی والسقف المرفوع او ما دې قسمی پاغه چت باندې چې اوچت کړی شوی دی چې هغه اسمان دی والبحر المسجور او ما دې قسمی پاغه دریاب باندې پاغه بحر باندې المسجور چې ډک روان وي ډکړی شوی د اوبونه نو الله تعالی خپل خوخه او پارشم قسم خوړی شي خو ما او ته حکم دادی چې د الله په ذات د الله په صفاتو به قسم خوري چې کلم د قسم ضرورت راغی مثال په تور ته وژلی کېږي په ناحقه ایتانه ډیر مال او جایداد یو سړی په ناحقه باندې اخلي نو ته بیا قسم ورته کړی شي په جایز صورتونو کې ته قسم کړی شي خو قسم به په څه شي باندې کې دا بنه چې پاک جمعات باندې قسم وي په دغه سړی په سر باندې قسم وي دا الله په ذات باندې یا دا الله په صفاتو باندې صفاتو کې یو صفت قرآن پاک هم دی ځکه دا د الله کلام دی کنه ځینې علما ویلي چې په قرآن پاک باندې قسم نشي ځکه چې قرآن پاک خو د الله صفت نه خو بیا علماو دا تحقیق کړی چې نه قرآن پاک د الله صفت دی ځکه چې د الله خبرې دي کنه نو په قرآن پاک باندې قسم کیږي او همدارنګه د الله په ذات باندې یا د هغه په صفاتو باندې نبی علیہ السلام باندې قسم نشي خوړی په جمعات قسم نشي خوړی په کعبه قسم نشي خوړی په یو شی باندې قسم نشي خوړی بغیر د الله تعالی د ذات نه او د هغه د نامې او هغه صفات د الله تعالی چې څومره صفات یې لګته وسوي چې را ما د په عزیز باندې قسم وي او مراد د عزیز نه د الله صفت وي ما د په جبار باندې قسم وي او مراد ته نه د الله صفت وي دا ټیک وي ان عذاب ربک بشک عذاب در رب دستاله واقع خامخا واقع کیدونکی دی ما له نشته د عذاب د پاره من دافع څو د فکیدونکی دا الله عذاب څوک نشي د فکولې په حقيقي تور باندې کده فکوي نو الله تعالی به د فکوي یوم په هغه ورځ باندې تمور السماء مورا چې او به خوځول شي اسمان په خوځولو سره وتسير الجبال سيرا او روان بکړي شي غرونه سيرا پر روانولو سره دا غرونه بټول روان شي فويل يومئذ للمكذبين نو هلاکت ته په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغجنو د پاره هغه خلکو چې د قران پاک او احادیث ته او د نبی علیہ السلام ځان ته د دروغو نسبت کړو هغه خلکو د پاره هلاکت ته او ویل دی ویل یو ترجمه دا او چې هلاکت
دویمه ترجمه دا و چې ویل دا په دوزخ کې داسې یوه وادي و چې په هغې کې دوزخیانو وینې او زوي دي. ګوره دا دوزخیان خو به ډېر غټ غټ وي که نه، چې یو غاښ به یې د احد د غره قدر وي. دا دوزخي به ډېر غټ وي. یو دوزخي به دمره غټ وي چې د یوې اوږې نه بې بلې اوږې ته یوه میاشت مزل وي. یو دوزخي به دا چمړه تقریبا اویا ګزه وي. نو دمره خلک چې سوځېږي وخت کېږي نو خامخا څه شی خو به ترې راوځي که نه، دا وینې او زوی. دغې وینې او زوی چې کومه واده کې بهیږي دغې ته ویل ویلی شي. ویل دی د مکذبینو دپاره، یعنې هغه وینې او زوی دي د دغو خلکو دپاره. سیزې خو به هسم، اور خو به هسم پې لګېدلی وي، هډوکې خو به هسم بهیږي، دماغ خو به هسم په مخ او په سونګو را روان وي، چې ورسره به دا وینې او زوی هم په دوی باندې سکولی شي. الہ العالمین دغه عذابونه موږ حفاظت نصیب کړي. الذین هغه کسان هم چې دوی فی خوض یلعبون په بحثونو کې به لوبې کولې، په دین اسلام په بحثونو کې به لوبې کولې. یوم په هغه ورځ باندې یدعون چې دوی به په زور بوتللی شي الی نار جهنم، اور د جهنم ته دعا په دیکې ورکولو سره. دوی به نه درومي، فرشتې ورته چې مخکې شه ډېر ښه کار ده کړی دی، دیکې به ورکوي. دعا په دیکې ورکولو سره او ورته اوبه ویلی شي هذه النار التي کنتم بها تکذبون، دا هغه اور دی چې تاسو به د دغې اور پورې تکذبون د دروغو نسبتونه به م کړل او ویل به م چې د قیامت په ورځ باندې بیا راپورته کېدل نشته د قبرونو نه. افسحر هذا، ورته اوبه ویلی شي چې آیا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون، یا تاسو نه کتل. تاسو خو به نبي علیه السلام ته جادوګر ویلو، دا جادو دی. دا د نبی علیہ السلام دا خبرې چې په ورځ د قیامت باندې ژوندون شته، مؤمنانو لپاره خوشحالۍ دي، د کافرانو لپاره بدحالۍ دي، دا به فرمایلو تاسو به چې دا جادو دی. اسلوها، داخل شئ ها دغې اور ته، فاصبروا، بس صبر کوئ، او لا تصبروا، که صبر نه کو، که صبر کو که نه کو څه فایده یې نشته. سواء برابر خبره ده علیکم په تاسو باندې، انما بشک تجزون، تاسو ته بدله در کولی شي ما د هغې څه کنتم چې وایي تاسو تعملون چې تاسو به عمل کولو. ان المتقین فی جنات و نعیم، مؤمنانو مه خفه کېږو، بشکه متقیان چې دي هغه خلک چې د الله د رضا دپاره ګناهونه پرېښي دي او نیک اعمالو ته یې بنډې وهلي دي. فی جنات و نعیم، په جنتونو کې به وي، و نعیم او په نعمتونو کې به وي. فاکهین بما آتاهم ربهم، خوندونه اخیستون کې به وي، بما په هغې څه باندې آتاهم چې ورکړي دوی ته ربهم رب د دوی، ووقاهم او اوبه ساتي الله تعالی دوی عذاب الجحیم، هغه عذاب د جحیم نه، هغه عذاب د جحیم نه. جحیم دا پکې یوه کنده و. کلو، ورته اوبه ویلی شي چې خورئ وشربو او څښئ هنیئا په مزو سره، بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې وایي تاسو چې تاسو به عملونه کول په دنیا کې. په دنیا کې چې کوم اعمال کول د هغې د برکته اوس خورو او څښو. نو کله کله جنت ته دا ننوتل په قرآن پاک کې ذکر شي او ذکر یعنی سبب ورته عمل شي. کنه په حدیثو کې راغلی دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمای اے صحابه تاسو کې یو سړی په خپل عمل جنت له نشو تللی. صحابه فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو اچاو زم، مگر دا چې د الله رحم وشي نو زه بیا جنت له لاړ شم. د الله فضل باندې به جنت له ځو، نو په عملونو باندې جنتونه نشته. صحیح خبره ده، خدا خبرم صحیح نه نو چې ته وایې چېرې عمل له چوټي ورکا، اعمال مکمل پرېږدي او چې چېرته هغه خبره بدعملۍ کار دی تا پکې سر لغړي او بیا څه چېرې جنتونه خو د الله په فضل ملاویږي. نیک اعمالم کا، خو په نیک اعمالو باندې به دمره بروسه هم نه کړي چې نه مړ به سم دا په ما بوځي. یو روایت کې راځي چې یو سړی په بني اسرائیلو کې 1500 کاله عبادت یې کړی و، چې په ورځ د قیامت باندې به الله تعالی راپورته کړي او ورته وبهیي چې زه جنت ته لاړ شم زما په فضل باندې. چې دی ورته چې یا الله ما عمل څه شو، ما خو ډېر غټ عمل کړی و، 1500 کاله مې تا عبادت کړی و،
چې الله تعالی به ورته وفرمایي چې ځه لاړ شه ما په فضل باندې. چې نه نه زه په خپل عمل څم. فرشتو ته وایي چې دا سړی د جنت په ځای باندې داسې دوزخ باندې لږ راتېر کو بیا راولو. خیر د دوزخ ته ورچوم. نو دا سړی به فرشتې روان کی او دوزخ سره به داسې نږدې تیر کیو. دا دوزخونه به ورته وښیي چې نه دغه ورونه دي. دا نو دا سړی به ډېر زیات تږی شي. چې تږی شي نو دی به فرشتې ته چې لږې اوبه پکار دي. نو فرشته به ورته چې اوبه خو نشته و. په لیاره کې به یو فرشته ولیاړی چې هغې سره به یو جام وي د اوبو. ساده اوبه به وي د څښاک والا. فرشتې له به ویل شي چې دا اوبه لږې مال راکړه زه خو ډېر زیات تږی شوم. چې دا اوبه زه ورکوم هغه سړي له چې چا سره 500 کالو عبادت وي. دا اوبه زه ورکوم په 500 کاله په عبادت په بدله کې هغه مال راکړي زه به دا اوبه ورکوم. چا هم واخله خالي دا اوبه راکړه. چې کله اوبه وڅښي 500 کاله عبادت هغې فرشتې سره پاتې شي او بیا به یې د الله دربار له راولي. ورته یې بچې څنګه چل دی ما په فضل باندې درومې او که په خپل عمل باندې. چې یا الله تا په فضل باندې دروم ځکه چې عمل خو هلته پاتې شو. هغې رانه واغستو په یوه کټوري اوبه باندې. نو غرض دا چې ځینې خلک نیک عمل له دمرم توجه ورکوي. ورکول پکار دي توجه، خو داسې نه چې هغه خبره صرف ګیره را پرېږدي بیا وایي چې زه جنت ټیکهدار یم. نو جنت ټیکهدار به ځان نه بیا نه جوړوي. داسې وایي چې یا الله دا عملونه کو ته د قبولیت جامه ور واغوندې او یا الله تا په فضل باندې به بس مونږ که جنت له درومو که خوشحالو له درومو تا په فضل به درومو. نو په حدیثو کې بار بار راغلی دي چې عملم کو عملم ضروری دی خو جنت ته دخول چې دا په فضل الهی باندې. ها متکئینا تکیا به وهلی وی علی سرور په تختونو باندې مصفوفه چې صفونه صفونه بوي صفونه صفونه تختونه به جوړ شوي وي. وزوجناهم او مونږ به په نکاح کې ورکو دوی ته بحور عین هغه حورې چې د غټو سترګو واله وي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وتبعتهم ذریتهم بإیمان او تابعداري کړې ده د دوی هغه اولاد د دوی بإیمان په ایمان سره. الحقنا بهم ذریتهم مونږ به پیوسته کو بهم د دوی مشرانو پسې ذریتهم هغه اولاد د دوی. وما التنا مونږ به کم نکو هم د دوی مشرانو نه من عملهم د عمل د دوی نه من شیء تشیء. الله فرمای مشران نیکان دي کشران لږ کمزوري دي د عمل په لحاظ سره. په ورځ د قیامت باندې چې کله الله تعالی دا مشران نه نباسي جنت ته نو مشران به وایي چې یا الله مونږ هغه کشرانم عمل به کمزوره وي خو خیر یا الله مونږ د هغه ومنه. الله تعالی به وفرمایي صحیح شو. فرشتو ته به وایي چې منډه هغه کشران راول څومره اولاد دی که نوسي دي او که کړوسي دي او که کودي دي دوی په نسل کې چې دي هغه راولو او د دغې د مشرانو د برکته یې جنت ته داخل کو. خو مشرانو ته به تاسو د عمل نه موږ ته شی نه کمو. دا دلیل دی په دا خبره چې د یوه انسان د عمل فایده دا بل انسان ته رسېږي. که نه رسېدی مشرانو بزرګانو خپلو بچو ته څرنګې پیدا ورساله. دا وګورو شته د مونږ تاسو په معاشره کې داسې خلک چې نبي علیه السلام فاطمې بیبي ته وایي چې دا قبر چې دا د عمل ځای دی دلته به هر سړی په خپل عمل خلاصېږي. نو دا خو صحیح خبره ده خو مطلب یې ته باطل وي. معنا ته باطل اخلي. څه معنا ته اخلي؟ دا معنا ته اخلي چې کوندې د یوه انسان د عمل فایده دا بل انسان ته فایده نشي ورسولی او دا غلطه خبره ده. دا 100% غلطه خبره ده. نور ټیکلو چې قبر چې دا د حسب او د نسب ځای نه دی د عمل ځای دی. آخرت کې به هم عمل پکارېږي خو که چېرته مشران د بزرګانو نیکانو صالحانو د هغوی برکت خامخا کشرانو ته رسېږي. تاسو وکتل د حضر علیه السلام په کیسه کې چې هغه دیوال را غورځېدو لږ پاتې و. حضر علیه السلام هغه دیوال نیغ کړو. موسی علیه السلام ورته وایي چې ګوره موږ له د غرمې مړۍ را نه کړه او تا وله دومره غټ کار وکړو چې دیوال د ورله نیغ کړو. نو حضر علیه السلام ورته څه وویل؟ خضر علیه السلام ورته دا وویل چې دغې دیوال نه لاندې خزانې ښخې وي
او دا دیوال د یو دو یتیمانو دی، که چېرته دا دیوال را غورځېدلی وای خلک به راغلي وای دا تیږه به راسپړلی خزانې به خلکو وړې وای. پرې دا یتیمان چې کله راغټ شي کله خو به د آبادۍ ویرانوي که نه، آبادۍ به ویرانې کي خزانې به ترې راواخلي. اچھا دا کار د څه له وکړو؟ اچھا دا مځکه وکړو چې دوی مشران ډېر نیکانو. خضر علیه السلام ورته څه وکانه ابوهما صالحا، مشران ډېر نیکانو. بیا دغه کې مفسرینو لیکلي چې په 10مه پیړۍ کې مشران نیکان تیر شوي. 10مه پیړۍ کې 10مه پیړۍ ډېر 10م نیکي ښه سړی و، 10م نیکي ښه سړی و. ځینې روایتو کې عوام نیکه راځي. دا څومره لرې خبره شوه، د څومره لرې نه نیکه خپل نوسي او کړوسي او کودي او پردي ته مطلب چې فایده راورسوي. نو دا زموږ ایمان دی. اهل سنت والجماعت والا په دغه خبره باندې کلک ولیاړ دي چې پلار بزرګ دی، پلار لوی پیر صاحب دی او زوی د عمل په لحاظ سره لږ کمزور دی. بېله خبره چې الله ورسره هر څه معامله کي، خو دغه پیر صاحب د دغه بزرګ د دغه نیک سړي درجه د دې د برکته به دغه کشر ته خامخا څه ملاوي. مشران چې نیکان وي کشرانو ته خامخا څه ملاویږي، په دا کې شک نشته. ښه کل امرئ هر یو سړی چې دی بما په هغه څه باندې که سبا چې کړي وي رهینون گرفتار به وي. هر یو سړی به په هغه څه باندې چې کسب یې کړی وي رهینون گرفتار به وي. علماء دلته لیکلي دي چې تفسیر روح المانی او تفسیر خازن یہی چې کل امرئ هر یو سړی یا هر یو انسان بما کسبا په هغه څه چې کسب یې کړی دی رهینون گرفتار به وي. دغه مراد څوک دي؟ کافران. هر یو کافر به خپل کسب باندې گرفتار. ها او یو روایت په کې دام دی چې په سورته نجم کې مخکې را روان دی. دا آیات کریمه اول سر چې کوم دی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بالایمان، دا آیات کریمه څه دی؟ ناسخ دی او منسوخ کوم یو سورته نجم کې وان لیس للانسان الا ما سعى. 39 نمبر آیات دی، 39 نمبر آیات دی وان لیس للانسان الا ما سعى. دای ناسخ دی و غیر منسوخ دی. بس آخری خبره دا شو چې نیکان مشران چې وي هغوی کشرانو بد عمله ته فایده رسیږي. په دا کې شک نه پکار. او کدا سي شي چار سړی تخپل عمل به لارې مل وي نو بالکل چار سړی تخپل عمل د لارې مل دی. خو دغه به دا مطلب ته نه اخلي چې را مشران یا یو انسان بل انسان ته پیدا نشي ورسولی. نبی علیہ السلام مبارک یو انسان دی په ورځ د قیامت باندې څومره خلکو ته پیدا ورسوي. دنیا خلق په دې فرمایي په خپل شفاعت باندې د دوزخ نه راوباسم او جنت ته به داخل کړم. الله به حساب کتاب نه کی، الله پاک ته به سجده ولګي په ورځ د قیامت. الله پاک ورته سر پورته کا سچ یې اوریدل کیږي. به کوم خلکو چې ته سپارش کې هغه سپارش په قبليږي او سچ ته غواړي تا ته باغه در کول شي. دا د مسلم شریف د حدیث الفاظ نو حساب کتاب به شروع شي. بیا وامددناهم او مونږه امداد به وکړو دوی بفاکهتن په میوو سره ولحم او په غوښو سره مما د هغې نه یشتهونه چې دوی خوښوي. جنتیانو دپاره به میوې او غوښې به وي. یتنازعون فیها دوی به سره تنازع کوي یعنی یو بل براخلي زرزره فیها په دې جنتونو کې کأسن هغه کاسې او جامونه د شرابو جامونه براخلي او رش به وي ورباندې. خدا سره رشنا چې کوم دیا کټوري کم دی هغه اسې د ډېرې خوشحالۍ د وجې نظر ټکې سره یو هغه غوندې جوړه کي. لا لغون فیها چې نه به پکې لغوي فیها په دې شرابو کې ولا تأثیم نه به لغوي یعنی فضولیات به وي فیها په دې جنتونو کې ولا تأثیم او نه به ګناوي. په جنتونو کې فضولیات نشته او نه ګناه شته. دغه کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دنیا او د جنت په شرابو کې فرق دی. د دنیا او د جنت په شرابو کې فرق دی. دنیا شراب چې دی هغه د انسان سرم خوګوي. د دنیا شراب د انسان لا الټه ورولي
او دنیا شراب داسي چې انسان لا تشي امتیاز ورولي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جنت په شرابو کې په دغه دریو کې یو نقصان هم نشته، نه به سړی سر خوږیږي او نه الټی ورولي او نه به مطلب چې راغي تشو د اسمات نشته. او یو هغه کې دام نه چې چیرې داسې نشه نشته پکې چې بے خود شي، بلکې خوند به کې او مزه به کوي. روایتو کې راځي چې په دغه دنیا باندې شراب څخلی وي او بغیر د توبې مړ شي، په جنت کې به دوی ته دا شراب نه ملاويږي که جنت لخل شي. ويطوف او طواف کوي غیر چا پیره بتاويږي علیهم په دوی باندې غلمانونه هلکان لهم چې د دوی د پاره وي کانهم لک چې دا هلکان لؤلؤ مکنون ملغلری دی مکنون پټ کړی شوی داسې بخکاری غلمانو ته چګوري ته بیچ کمل غلری دی. هغه یو صحابي فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خادمانو دغه حال دی چې الله ورته ملغلری ویلې ملغلر ډیره خیسته یې ګوره دا خبره باندې سوچ پکار دی. یو ملغلر ډیره خیسته یې خلک په دې ګوتمو کې په لکونو روپو باندې وړو کوي غمای خلک اخلي. دا جنتیان خادمان چې غلمان ورته ویل شي دا صرف د خدمت لپاره دي بل شي لپاره نه. دا به دمر خولي وي لکه ملغلره هغه ملغلره چې پټ کړی شوی وي یا په خپل کاور کې پټ شوی وي او یا ځنه قیمتي شي خلک په ډیرو شیونو کې پټي چیرې څه نقصان ورته ونه رسیږي. نو صحابي فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خادمانو دغه حال دی هغه د چا چې خدمت کیږي هغه په څه حال دی. عربی زبان کې ورته مخدوم ویل شي چې د خادم دا حال دی مخدوم په څه حال دی. دا ټول خوشاله د دین اسلام په احکاماتو کې پرتی او چې کوم یو سړی دغه نه مخ واړلو هغه په دنیا او آخرت کې خوار او ذلیل وي. واقبل بعضهم او شروع بشي زنه د دوی علا بعضن په زنه نور باندې يتساءلون پختنی بکې سره خپل منځ کې په تختو بناس پی کنه یاره څنګه دنیا کې خو نه د جیبا باندې کارو ها ورته چې ولا چې ډېر سخت ډاری دوی چې راسنه چې دوزخ لاړ شو دا خبره به سره کې څه به قالو یی بدا جنتیان په خپل منځ کې ان كنا بشک ومغا قبل مخکد دینا فی اهلنا په خپل اهل کې مشفقین یریدون کې او چا سینه چلام دوزخ نه بوزي. فمن الله بس احسان کړ الله تعالی علینا په مونږ باندې ووقانا مونږ وساتلو عذاب السموم هاغه عذاب نه السموم چاغه د ګرمي هوا عذاب نه یا هغه عذاب نه چاغه عذاب د سموم نه. سموم یو طبقه په دوزخ کې یو حصہ او برخه. ان بشک كنا ومغا من قبل مخکد دینا ندعوه چې مونږ بغفتنه کولا आवाज بم کول مونږه هو دغه الله تعالی ته د حاجات لپاره او غفتنه بم چې کولا نو دعاګانې بم ورتکړي د الله پاک نه بم دعاګانې غوښتي او شین بم تر غوښتل انه بشک د الله تعالی هو البر د الله تعالی ډیر احسان کون کوي الرحیم او ډیر رحم کون کوي چې مونږه جنت لراوستو. فذکر نو نصیحت ورکا اے نبی علیہ السلام مبارکا دغه مکه کافرانو ته فما انت نو نیت بنعمت ربک بکاهن خپل نعمت درب په نعمت درب خپل باندې بکاهن پالګر ولا مجنون او نلونی. دا نبوت د الله یو لوی انعام دی چې پتا باندې وشو نو تا نه خو څه کاهن یا مجنون یا شاعر جوړ نکو لګ څنګه د مکه کافران یې ام یقولون یا یدا کافران شاعر چې دا نبی علیہ السلام شاعر دی نتربص موږ انتظار کو به په دغه نبی علیہ السلام پوری ریب المنون هغه گردش د زمانی بدی. یو ترجمه. دویمه ترجمه ریب المنون هغه مصیبتونو د زمانی یا هغه مرګ ته انتظار دی چې کله به نبی علیہ السلام وفات کیږي. مکه کافرانو بداوي مړه بس خبرې کی پر وفات په شي څه بم بیانې. عبد الله ابن عباس سے فرمای چې په غون قران پاک کې د ریب معنی څه شک خو دلته د ریب معنی مرګ په غون قران پاک کې د ریب معنی شک خو په دغه کې د ریب معنی مرګ دی.
قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم تربص تاسو انتظار کوم انی بشک زماکم د تاسو سره من المتربصین د انتظار کوونکو نه یم ام تأمرهم احلامهم یا حکم کوي دوی ته هغه عقلونه د دوی به هاذا په دې خبره باندې چې تاسو عبادتونه کو د دغه بوتانو ام هم یادی دا کافران قوم داس قوم طاغون چې سرکشري ام یقولون یا یدوی تقوله د ځان نه جوړ کړي دی نبی علیہ السلام مبارک دا قران بل لا یؤمنون بلکې دوی یقین نه کوي په دې کتاب باندې او په دغه نبی علیہ السلام مبارک باندې فلیاتو چې ایمان نه راوړو نو فلیاتو په کار دي چې راشي دا کافرانو به حدیث مثله په خبرو باندې په شان د قران پاک ان کانوا صادقین کچرته وی دوی رښتونی خچ قران پاک دا الله کتاب نه تسلیمو اې دغه یو کتاب جوړ پځي په بل ځای کې ورته فرمایي فاتو بعشر سور منه د قران پاک باندې لس سورتونه جوړ کو بل ځای کې ورته اخیره کې ویل شو چې تاسو راوړو د قران شریف باندې یو آیات کتاب هم راوړو لس سورتونه هم راوړو لس آیاتونه هم راوړو یو آیات راوړو کافران دغه خبر نه عاجز دي نشي راوړي ما یو کتاب کې لیدلی چې یو سړی ان اعطینا کل کوثر پسې څه جوړ کړو چې بیا عذاب په نازل شي نو الله پاکه چې کتا سو تکړه د قران پاک مقابله وکړو یو آیات دغه سي جوړ نشي جوړالای دا څومره ښکارا معجزه او دغه باوجود کافر ایمان نه راوړي بس دا الله پاک ور کړو ها په دغه کې علماء لیکلي دي چې په قران پاک کې شپږ زره څه د پاسه آیاتونه دي شپږ زره څه د پاسه نو د یو آیات درې خبرې د یو آیات درې معجزې دي څو معجزې درې د آیات غوندې آیات نشي راوړي یو معجزه د یو آیات په آیات کې کمای نشي کړای دوی معجزې د یو آیات او په یو آیات کې ځان نه زیاتای هم څوک نشي کړای نو د یو آیات درې معجزې شوي نو ځکه علماء لیکلي دي چې دغه نه دا ثابت شوه چې د نبی علی السلام په قران پاک کې وتل زره معجزې ذکر دي 18000 ځکه چې آیاتونه پکې 6000 څخه پاسه اختلاف شته پکې خو 6000 خو دي کنه نو 6000 او 6000 او 6000 18000 صرف په قران پاک کې د نبی علی السلام 18000 معجزې دي ځکه چې هر یو آیات کې د نبی علی السلام درې معجزې دي چې نه په آیات کې کمای کړی شي نه زیاتای او نه د آیات په شان څوک آیات راوړل شي ها ام خلقو یا دوی پیدا کړی شوی دي من غیر شیء بغیر د خالق نه اے کافرانو تاسو د خالق نه بغیر پیدا یو ام هم الخالقون یا دوی په خپل باندې خالقان دي ام خلقوا السماوات یا دوی پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکه بل لا یقینون بلکې دوی یقین نه کوي د الله تعالی په احکامات او په دینیات باندې ام عندهم یشته د دوی سره خزائن ربک اغه خزانه د رب دستا چې بارانونه دي او رزقونه دي لکه څنګه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ام هم المسيطرون یا دوی حاکمان دي یا دوی مسلط دی په دې خلکو باندې ام لهم یشته دغه کافرو لپاره سلم یو پوړې او اندر په یستمعون چې دوی غوږونه کې دي او وخیږي پاس اسمان ته فيه پاس اسمان ته فلیأتی بسراوړي مستمعهم اغه اوریدون کی دوی ته بسلطان مبین خکار دلیل خچنه خالقان یو او نه مطلب ہے چې هغه خبره بغیر د خالق پیدا یو نه مسبانونه پیدا کړي نظم کې نه پوړېش تر سره چې تاسو اسمان لوخه جوړ ته وای کیو چیرې داتسي د مونږ بوتانو متعلق خبر رواني چې دا صحیح خلق دي کڅنګ خچ دا یو خبرم نشته نبی اتصله چې بوتان خدایان دي دا الله تعالی دوی هغه دلایل اخکوي ام له البنات یا د الله تعالی لپاره لورانی دي ولکم البنون او د تاسو لپاره زامن دي دوی بویل کنه چې فرشته د الله لورانی فرشته د الله لورانی نو الله پکې
چې ما پر لوران او تاسو پر زامن نم لوران شتا او نم زامن شتا لم یلد ولم یولد نه دای د چانه پیدا دی او نه دنه څوک پیدا دی خاص نه دای د چانه پیدا دی نو زوای نشو او نه دنه څوک پیدا دی نو پلار نشو په هر طرف باندې مطلب چرته شو زکا چې کزوای د الله لپاره ثابت شي نعوذ بالله نو زوای د فلار په میراث کې شریک وي او الله پاک سره شریک نشته او چې کله شریک پیدا شي نعوذ بالله نو بیا د دنیا نظام څنګه په یو لاس روان دی دار څه ټیم په ټیم چل روان دی شریک نشته کړه چې شریک نشته بچای نشته چې بچای نشته کافران په نه حق دی خام ام تسألهم یا تسوال کوي د دوینا اجر د اجر فهم بزدوی من مغرم مثقلون د تاوان نه دران کړی شوی دی ام عندهم الغیب یاشته د دوی سره غیبی علم فهم یكتبون چې دوی ولیکي هغه ایت شایم نشتاس چټی لګیا دي ام یریدون یا دوی اراده لري کای دند یو چل فالذین بسغ کسان کفروا چې کفر کړي هم المکیدون هم دوی تبا دغه تدبیر او د چل هغه سزا ملاویږي ام لهم یاشته د دوی د پاره الہ یو معبود غیر الله بغیر د الله تعالی نه سبحان الله پاک د الله تعالی عما د هغه څه نه یشرکون چې دا کافران ور سره بوتان شریکوي و ان يروا او کچرته دوی اوینی کسفم من السماء یا وټوټا د وریزو من السماء په اسمان کې ساقطن شرا ورزیدون کی وی یقول دوی وای سحاب مرکوم غنا وریز دو باران بتر نه وشي فزر هم بس پرې دا کافران نه پويږي حتا تر دې پوري یو لا پوچ دوی به ملو شي یومهم الذی ورزید دوی هغه سره فيه چې باغی کې به یسعقونا په دوی باندې به چغي وهلې شي یسعقونا دوی به تندرونو باندې وهلې شي خا یو ترجمه ادم نو یسعقونا دوی به بهوش کولې شي یوم په هغه ورځ باندې لا یغنی عنهم چلری بن کې د دوی نه کیدهم هغه تدبیر د دوی شیئات شی ولا هم او نه بد دوی سره ينصرون امداد کولای شي و ان للذین او بشک د هغه کسانو د پاره ظلمو چې ظلم کړي دي عذابن عذاب شته دون ذالک علاوه د اخرت د عذاب نه د اخرت د عذاب نه علاوه نور عذابونه هم شته د کافرانو د پاره زنکدن عذاب د قبر عذاب نبی علیہ السلام مبارک با اکثر فرمایل دا بخاری شریف حدیث ته په مسلمانانو کې اوس یو پیرکا پیدا شوی دو چې هغه عذاب قبر نه مني نورې بډېرې پیدا شي خو ډېر خیال کورونو زوړ ملا زړې تراوي په زړو نظریاتو باندې په دې باندې ودرېدل پکار دي او په زړو نظریاتو کې چې کومه خرابي دو هغه به خیر موږ علماو نه پښتني کو هغه به موږ درې کوو خو لیکن چې کوم نظریات په خوا باندې وو هغه نظریات تقریبا چې په 100 کې 90% چې دا ټیک دی په 100 کې 90% ټیک دی نو بخاری شریف کې دا حدیث راغلی دی 1377 نمبر چې نبی علیہ السلام با اکثر فرمایل اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدای پاک ز پناه غواړم د عذاب قبر نو عذاب قبر شته ځکه ته پناه غواړم دا مطلب نه چې کو نبی علیہ السلام عذاب قبر باندې ډارې دو چې کو ماته ملاو نشي دا مطلب چې کېدای شي رستو داسې خلک را پیدا شي چې عذاب قبر ونه مني یو او دویم دا خبره چې و خلکو عذاب قبر شته اعمال تیارو د قبر د روخانه کېدو لپاره پروګرام سیټ کوو او په قران پاک کې دا مختلف آیاتو کې راغلي دي یو آیات خدا شو چې د آخرت د عذاب نه علاوه عذاب شته نو زنکدن او د قبر باندې او دویم دا چې په سورته مؤمن کې آیات نمبر 46 النار يعرضون عليه عشيا دا څه آیات کریمه خو مطلب دا جوړیږي چې فرعون او داغه په خاندان باندې او داغه په قوم باندې روزانه مطلب چورتا ویږي او سبي ور پیش کړي شي ویږي او سبي حالانکہ آخرت کو نہ راغلے وہ اللہ په قرآن کې په سورۃ مومن کې 26 نمبر آیات کې 46 نمبر آیات کې
چې ویګی مرته اور پیش کیږي او سبای. دا اوس چې څومره د آدم علی السلام نو واخلا تر اوسه پیر چې څومره خلق وفات شوی دي دوی د قبر زندگی روانه دغه تویل شي عالم برزخ. دا عالمونه په درې قسم دي: عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. په آسان ژبه کې دا زندگی په درې قسم دي: یو دنیا زندگی، یو د قبر، یو د آخرت. څوک به کې عبادتونه کې لکه موسی علیہ السلام ولیار د منځ کې نبی علیہ السلام فرمایي د معراج په شپه ما ولیدو. ثابت بنانی رحمت الله علیه یا خخکړه نو چې سرو زرو په تخت ناستو د قران پاک تلاوت وکړو په همدغه قبر کې. او ځنې خلک داسي چې نم ک نومت العروس ودشه لګ څرنګه د اول شپې ناوي ود کیږي ودشه نو ځنې خلک کې ود او ځنو خلکو ته نعوذ بالله دا ګرزونه چې خطا کیږي او زری زری لاړ شي بیا جوړ شي او بیا ورته تاو شي بیا ځنې خلکو ته قبر د سترګو د نظر قدر کولاو شي او ځنې خلکو ته نور مشکلات جوړ شي. عذاب قبر جوړیږي د ډیرو شیونو نه چې یو پکې دای چې تشو امتیازو نه سړی ځان نه ساتي یو. او دویمه خبره ده چې کله انسان چغل خوري کی د یو مجلس خبره بل وړي په نیت ته فساد باندې دغه نم عذاب قبر جوړي. او حفاظت دای چې د الله نه دوا ډیره غواړي یا الله عذاب قبر نه مو ساتي یا الله مونږ ټول ته حفاظت نصیب کړي امين. دویم دا چې روزانه تبارک الذی آیا ہر ماخستان مانزه پسې سورته ملک آیا نبی علیہ السلام فرمایي سورته ملک او تبارک الذی دا هغه سورته دی دا دیش آیاتونه دي چې انسان د عذاب قبر نه بچ کړي. ها او بل خبره دا چې لکه څنګه عذاب قبر د تش او د اسماتي د څاڅکو نه جوړیږي هغه نه ځان ساته چې نه جوړي چې غلخوره نه جوړیږي هغه مکه و چې نه جوړیږي د عذاب قبر دائم د حفاظت تغیر. خام وان للذین وبشکذا کسانو د پار ظلمو چې ظلم کړي عذابن عذاب شته دون ذالک علاوه د دینا چاغه د زنکدن او د قبر عذاب دی. زنکدن چې اسرائیل علیہ السلام لراشي اے خبيث روح روزه د دې بدن نه او چې داسې سخت غبراوي ډېر پاجيبه حالاتو کې او په زور باندې تیرو باسي لکه هغه خبره په واړې کې د ازغو یو لخته دا داسې ټینګه راکاږي نو ډېر په سختو باندې راوځي ځکه چې واړې ور پورې خامخا نه خلي په دغه شان باندې دغه روح تیرو باسي او داسې بوینه تخیږي چار سړی چې خدای پاک امن افسوس ته په دغه روح باندې چې داسې بدبویه تخیږي. افسوس ته په دغه روح باندې دا کوم داسې د ظالم سړی روح دی چې داسې خراب بوی کی درو پاس چې وخی چې پاس نه بیرته راو گزار کې چې ورا سودا سجین تا سجین بیا لاندې د او مزم کې لاندې او یا ځنه علما ویلي چې پته نشته چې سجین چیرته دی. خو د مؤمنانو د روحونو چې کوم ځای دی دا د اوم اسمان د پاسه علیین ورته دام ډیر مسلمانانو د مؤمن د پاره د خوشاله خبرو چې د تا د نبی مبارک روح چې دا پیو ځای کې او الته تور سره تعارف وکي الته تور سره لیدل وکي شهیدان ویني صحابه ویني دا اوچت خلق ویني دا علیین کې دا روحونه جمع کیږي او د دغه روحونو چې بیا لاندې قبر سره هغه ډانچې سره هم تعلق دی. عذاب قبر نه منکر خلق دام یې چې ډانچا دو روح لاړو اسمان لا علیین لا لاړو نو ډانچې لا عذاب کول داسې لګتیږي لا عذاب کول لرګي لا عذاب کول روح ورکه نشته دی نو عذاب څنګه په دې قبر کې سړی ته ملاويږي. عذاب خو دردونو ته عذاب خو تکلیف ته او تکلیف خو تیګه نشي محسوساله بلکې هغه څوک محسوسوي چې روح یې ورکه مونږ ورته چې ګورا علیین کې چې دی نو د مطلب چې دغه بدن د قبر سره تعلق شتا لکه میرسترګه په څلورم اسمان کې او موت رڼا دلته محسوس دارنګي د مسلمان او یا د کافر مسلمان یا د کافر کا روح یا په علیین کې دی یا په سجین کې دی د کافر هغه په سجین کې دی خو بیا هم دغه قبر کې بدن سره تعلق شتا
نو زین چې کوم خلق د عذاب قبر نه منکر دي او هغه خلق د قبر د خوشالو نه منکر دي. حالانکه نبی علیہ السلام خو فرمای القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار، دا قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده ګوره، او یا د دوزخ د کندو نه یو کند ده یو کوټه ده. نو تعلق شته دی لکه میرا سترګه څلورم اسمان کې دو او لاندې ما او تا مطلب چې یخني او ګرمي کی. نو په دا وجه باندې غرض دا چې دا سویل نه په کار چې روح علیین کی شي یا سجین کی شي، نو قبر کې څنګه تعلق پیدا شو؟ الله پاک کول شي دا احادیث نه دا ثابتې، نو دغه وجنه بے ځای خبره پکې نه دی پکاره. خا واصبر او صبر کواله حکم ربک، اغه حکم در رب دستاتا، فانک بشکت باعیننا زمون په حفاظت کې، وسبح او تسبیح بیان او بحمد ربک سره د حمد در رب دستا، حين باغتن کې تقومو چې تو درېږي. مفسرین یې چې کله د مجلس نه پورته کېږي نو دا یې سبحان الله وبحمده. یو روایت کې دام راځي چې څوک د مجلس نه پورته کېږي پوجرا کې ناشته بل ځای کې او پورته شو ویل چې سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. کپ دې مجلس کې ځنی گاډي وړي خبرې تشوي نو الله به ورته معاف کړي، هغه ورته الله معاف کړي. ځنې روایت کې راځي چې سبحانك اللهم وبحمده، او ځنې چې سبحانك اللهم وبحمدك. دا چې کله مجلس ختم کی ناس دی په یو ځای کې او راپورته کېږي نو هغه آسان وظیفه پکې دا چې سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده بس داخلي وایي. نو کاغه مجلس کې کوم کمای زیاته شوی امید دی چې الله به تمام کړي. خا ومن الليل او د شپې نه فسبحوا نو تسبیح بیان او پاکی بیان او د الله تعالی، و ادبار النجوم او رستو دستورنا چکل استوري پناشي چاغه د سبای ټیم نه په دغه ټیم کې د الله سنا صفت بیان او بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ نجم مکی سورت دی او پدا کې اسنتانی وستون 62 آیاتونه دی پکې بالکل، او درې پکې رکوګانې. سورۃ نجم مکی سورت دی، مخکینه مکی سورتو آگے پاول کم قسم راغلی دی، پاول کم قسم راغلی، مخکی سورت کم اثبات رسالت او دلته هم مختلف مضامین دی پکې چې اهم موضوع پکې د نبی علیہ السلام د معراج واقعه و. اهم موضوع په دغه صورت کې د معراج د واقعې ډېر ښه بیان شوی، ډېر ښه بیان، او خصوصا هغه بیان شوی دی چې د اسمانونو پاس کوم حالات هغه پکې بیان شوی. ها ځای په ځای به خبرې پکې کو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم ما دې قسمی پستوری باندې چې مراد نبی علیہ السلام مبارک دی. علامہ علوسی سے فرمائی تفسیر روح المانی کی، او مولانا اسماعیل حقی سے فرمائی په تفسیر روح البیان کی، او علامہ قرطبی سے بم فرمائی چې د نجم نه مراد ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. والنجم ما دې قسمی پستوری باندې چې هغه نبی علیہ السلام دی. الله تعالی ورته ستوري ویلو ځکه چې پستوري باندې خلق لیار بیا موزي، په خوا باندې به دغه ستور باندې خلق لیار بیا موتی، او خصوصا هغه څوک چې په دریاب کې مزل کې په کشته کې ناغه په دغه ستور باندې لیار بیا موزي، هغه ته خو اندازه نه لګي، هر طرف ته وبوي نه نخ کشتا نه شایستا، نو هغه یې کنه چې وبالنجم هم يهتدون، او پستور باندې دا خلق لیار بیا موزي. الله یې الله پکې چې ستور باندې خلق لیار بیا موزي، نو نبی علیہ السلام هم هغه عظیم ستور دی چې دنیا خلقو ته په صحیح لیار معلومه شوه. والنجم او ما دې قسمی پستوري باندې اذا هوا کله چې دی غایب شي او راټیټ شي. څه مطلب؟ ستور دی پاس خطلې معراج پیلا او بیا راکوش. ما دولا نه گمراه شوی صاحبکم ملګری د تاسو، وما غوا او نه په مقصد کې پاتې راغلی دی، وما ينطق عن الهوى او خبر نه کی دا نبی علیہ السلام د خپل خواهشاتو نه، ان هو نه دا نبی علیہ السلام
ها ندی دا خبری د نبی علیہ السلام الا وحی مگر وحی دا یوحا چې د مبارک د وحی کولای شي علمه خودنه کوي د نبی علیہ السلام مبارک دا شدید القوا هغه د سخت طاقت والا چې جبرائیل علیہ السلام نه هغه د الله پاک د طرف نه وحی راوړي او نبی علیہ السلام مبارک ته ورخای ذو مرة فاستوى خاوند صورت ته خاوند قدرت ته فاستوى بیا الله تعالی برابر شو استوا وکړه الله تبارک وتعالى دا ذو مرة چې دا جبرائیل علیہ السلام هغه ذو مرة فاستوى خاوند طاقت ته فاستوى بیا استوا وکړه الله تبارک وتعالى وهو او دا جبرائیل علیہ السلام د معراج پشپا باندې بالافق الاعلى په اسمان په اوچتو کنارو باندې وو یو دویم وهو او دا نبی علیہ السلام مبارک بالافق الاعلى د اسمان په اوچتو کنارو باندې وو ثم دنا بیا نږدې شو الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک تا فتدلا نو ډیر نږدې شو الله تعالی نبی علیہ السلام ته ډیر زیات نږدې شو اولی فرمایل چې نږدې شو فتدلا ډیر نږدې شو الله تعالی چاته نږدې شو نبی علیہ السلام ته سدرۃ المنتہا ذکر مخکې را روان دی چې کله بوراک ودرېدو سدرۃ المنتہا سره دا یو ونه نو د بیره چې جرړې په شپږم اسمان کې دي او دا ونه نو په اوم اسمان کې دا تنه خطلې څنګه مانګي اوم اسمان نم بر وتلې دا هغه ځای دی چې د دغه ځای نه نه یو فرشتہ نه یو مخلوق د دین وړاندې نه کړي سوا د ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد نبی علیہ السلام مبارک ته چې دغه ځای باندې مرتیر شوی جبرائیل او بوراک پاتې شول جبرائیل د نیمه لارې ملګرتیا خو مکه کنه زه خو هغه ځای نه روان کړم او دلته مو سپری دی چې مونږ ته اجازت نشته کده هغه خبره چې د وزر قدر مونږ تیر شو یا د وخته قدر نو د الله د نور جلوه دمره تیزی چې مونږ وسیږو مونږ ختمي کو بوراکم پاتې شو ارڅ پاتې شول او په دغه دوران کې یو تخت راغی چې هغه ته رفرف ویلو شین تختو رفرف دمره و چې د بوراک نه تیز مزل قربان مکه د سليمان عليه السلام د معجزې نه چې په تخت باندې په دنیا کې ګرځېدو خود نبی عليه السلام د رفرف دغه معجزه د سليمان عليه السلام د معجزو نه په زرګونو چنده بهتره چې هغه په دنیا کې مزل پکړي نن نبی عليه السلام مبارک لا مکان ته روان دی او د اسمانو د بر پر رفرف باندې مزل کوي حاضرینو فرمای مختلف روایات دي چې په دغه دوران کې ماته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په आवाज کې ویل شو چې اذن یا محمد اذن یا محمد علماء فرمایي چې دا چلا اجدا زکا چې په یو داسې ځای کې چیرته څوک نه دشته ورته نه یو داسې ځای کې چیرته څوک نه وي او د ملګری आवाज واوري نو سړی ته اونس ملاويږي اطمینان ملاويږي دغه وجنه الله تبارک وتعالى د ابوبکر صدیق سے په आवाज کې ورته دا وینا وکړه او په زرګونو حجابات مطلب دغه رفرف توې کړل روان دي سفر تر دغه پورې چې ثم دنا بیا نږدې شو الله تعالی فتدلى خنز دې شو الله تعالی نبی علیہ السلام ته فکان قاب قوسین نو شو الله تعالی قابا نزدی نبی علیہ السلام مبارک تا قوسین د دو قوسین په منځ کې او ادنا یا د دین هم ډیر زیات نږدې قوسین اغلندو ته ویل شي په خوا باندې به اغلندا چې د غیشو لندا بو تیر او کمان به چورته ویلو نورونو هغه کتا سو اندازه ولګاو هغه په دغه شان باندې په دې منځ کې سورای وی او دغه کې لبړ وی غیشه راخ کړي شي او وشتل شي خو اندازه یې داسې نیو دا قوس شو دغه قوس ویل شي په عربی زبان کې تسمیه به قوسین راځي صحیح شو لګا سی الټا ولیکي
یو دا الله تعالی فرمایي چې یو بل داسې نو لګاغه همداسې علامات یو قسم لا د پوهې دپاره دا خبره شوې دو چې کوندې یو قوس داس شو لګا الله تعالی ذات او بل قوس داس شو لګا د نبی علیہ السلام ذات نږدې شول سره او ادنا د دغه هم ډېر نږدې شول دغه اندازه علما ذکر کوي په دغه طریقې سره چې ښه نږدې شول سره دا کوم لوی شان دی د نبی علیہ السلام مبارک چې الله تعالی دله کوم قسم درجه ورکړه رب ورته چا نه دی ویلي خالق او مالک او رازق څوک ورته نه یي خو چې کومه درجه الله ورکړې دو هغه اومن او تسلیم کا چې په دغه کې الله فرمایي فکانا نو شو الله تعالی قابا نزدې نبی علیہ السلام ته قوسین د دوو قوسینو غوندې او ادنا یا د دغه هم ډېر نږدې شو دا د نبی علیہ السلام شان چې الله تعالی چې ته پټ نشو نو نور به شي ته پټ شي چې الله تعالی ته مطلب ہے چې خفیا پاتې نشو ویلی دو نو نور به شي ته پټ شي نو ځنه علماء دا ویلي چې الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک الله تعالی نه لیدل خو یو عالم دغه خط توجیه بیان کړي اچھا عجیب خبره خو چې یو سړی تر وګاړي ملمستیا لپاره او خپل بیا ته پټ شي عجیب خبره چل دا خو جبرائیل په سراغه چې الله غواړي او الله ځان ورونه خانو اچھا افسوس خبره صد افسوس چې ما او تا په ذهن کې خدا خبره شتا چې چاله دعوت ورکی نور سره ناس پي راغوخته سړی او دا الله په شان کې ته داسې خبره چي کی چیرې نه لاړو خو الله یې لیدلې نه نو چې ما او تا په ذهن کې یو عیبي خبره راخکاری نو دا الله په شان متعلق خدا څخه خبره سره مناسب نه مخکې ذکر را روان دی فاوحانو وحی وکړه الله تعالی الی عبده خپل بندتا یا مراد جبرائیل دی یا مراد ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی وحی وکړه خپل بندتا نبی علیہ السلام ته ما هغه خبرو اوحا چې د کوم خبري وحی کولا جبرائیل لاندې پاتې برای راست علم ملاو شو ځکه چې دا به نه یو چې نبی علیہ السلام مبارک ته ټول علوم په وحی ملاوي ټول نه ځنې په وحی او ځنې برای راست دا وګورئ جبرائیل خلا د سدرۃ المنتهى کې پاتې شو زرګونه کاله مزل وشو ما کذب الفؤاد دروغ نه ویلی زړه د نبی علیہ السلام ما د هغه خبرو را چې چیلی دلی دي اے مکه کافرانو تاسو د معراج پشپا باندې اعتراضونه ما کوم افتمارونه آیت تاسو شک وای په نبی علیہ السلام باندې ما د هغه خبرو علامه پاغه خبرو یارا چې نبی علیہ السلام لیدلی دي ارڅ لیدلی نبی علیہ السلام ولقد خامخ په تحقیق سره راهو ولیدو دغه نبی علیہ السلام مبارک نزلتن اخرى دوباره دویم واره هم الله تعالی ولیدو زکه چاول ځل باندې ملاقات کې ولیدل شو او بیا په دوباره ځل باندې چکلا هغه منځونه کمیدو خبر راغله نو بیا یې ولیدو الله تعالی لیدل او کنه لیدل په دا باندې دلایل ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه حدیث دی د مسلم شریف 178 نمبر حدیث دی چې نبی علیہ السلام مبارکہ آیت الله تعالی ولیدو کنه نبی علیہ السلام ته فرمایي چاو هغه نورو ما ولیدو یو بل حدیث هم دی د ترمذی شریف 3278 نمبر حدیث دی چې پاغي کې د دغه خبري ثبوت دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام الله تعالی د سر پستر کو دوه واری لیدل د سر پستر کو عائشہ بی بی د دینه انکار کی هغه چې نه لیدل الله تعالی نه لیدل داغي علما جواب کی یو جواب دا کی چې نبی علیہ السلام مبارک په کومه شپه باندې معراج پوا پاغه شپه باندې عائشہ بی بی غالبا چې دا و کالو عمر یې او کالو ٹھیک شو
نو د دې دا انکار دا د قرآن پاک د دغه آیاتونو مطلب چې په مقابله کې نه دی منځوي، ځکه چې قرآن پاک د آیاتونو بیله درجه ده. او دویمه خبره دا کی چې عائشې بیبي د کومو روایاتونو کومو آیاتونو نه هغه کړی دی استدلال. هغه آیاتونو کې یو آیات دا دی، الله تعالی فرمایي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. الله فرمایي پسترګو کې دمره طاقت نشته چې د الله پاک د ذات احاطه وکړي، مکمل راګیر کې پر سترګو کې. دا موبایل دی موږ تاسو ورته ګورو، مکمل احاطه په وکړه څنډې معلومه شوي، دغه ته ادراک ویل شي. علما دغه آیات جواب کی چې یو ځای لیدل الله تعالی، یو ځای ادراک د الله تعالی. نبی علیہ السلام د الله تعالی څنډې نه وی لیدلی چې ادراک ورته، بلکې دیدار کړ. ادراک دغه ته ویل شي لکه د موبایل مکمل څنډې وینو. الله یې چې د مال ذات څوک ادراک نشي کړی، مکمل به څوک نشي لیدای. نو مکمل لیدل اوس اسمان ما او تا وینو، خو ادراک نشو کړی، مکمل څنډې نه دی لیدلی. دارنګه الله تعالی دیدار شوی دی خو ادراک نه شوی. ناغه آیات کریمه کې د ادراک نفي راغلی، د رؤیت او د الله پاک د دیدار نفي نه راغلی. دغه وجه علماء فرمایي چې صرف نبی علیہ السلام مبارک ته په دا دنیا باندې د الله دیدار ملاو، صرف نور هیڅ چاته نه ملاو. او په ورځ د قیامت باندې ان شاء الله ټول مؤمنان ته ملاوي، مؤمنانو ته، انبیاء ته، ټول ته ملاوي. ترجمه ته ګور الله عزت کا خا عند سدرۃ المنتهى، هغه سدرۃ منتهى سره، عندها دغه سدرۃ المنتهى سره هغه ونه د بیرې چې هغه باندې انتها کړې شوی د مخلوق، هغه مخلوق پاس نشي تللی سوا د نبی علیہ السلام مبارک نه. خا داونه په شپږم اسمان کې او هغه خبره چې پاس خطل او اسمان نه وتل، دا د بیرې ونه او بیرې ونه ډیره اوچته ونه وخی. ابو داود شریف حدیث ته 5439 نبی علیہ السلام فرمای چې څوک چې د بیرې ونه کټ کی، الله تعالی چې زبې د سر د دوزخ لاندې راوړل. بیرې ونه بنه کټو، د بیرې ونه چې څوک کټ کی زبې سر د دوزخ نه لاندې راوړل. بیرې ونه کټېدل نه دی پکار. کوم ځای کې نشته اسې بم نه، کوم ځای کې چشتا چې حفاظت کې وشي. حاجی صاحب الله موږ تاسو سره په جنتونو کې ور داخل کا، او الله موږ تاسو شهیدی نصیب کړي. څلې کټه نه څه د پاره، یو کټای د دغه د پاره چې خراش نشي، یو کټای د دغه پاره چې را الیار ته تنګو، یو کټای د دغه پاره چې مړه درې کړه وشه بوټه دا په دغه نیت باندې نه وځه. او ما بچو د باندې دوه د کیسه یې وکنه، بچی باندې دل په دغه نیت باندې چې زی رزق نسم رساله او دا خو مړه داسې دا حرام. او کوي چې نه زنانه ته تکلیف نه، بچی زر نشي پرورش نشي کړای، او هر بچای په اپریشن باندې شي، نو بیا باندې دل جایز دي. نلګار شي کې خپل مطلب چې مسائل دي. اوس یو کور دی پاره کې د بیري بوټه دی او ټول نه ډیر تکلیف دی، ټول نه ډیر تکلیف دی او ډیر هغه نه بیا خو الله پاک ته عذر ته ګوري، عذر ته خو بیا ګوري. لګاو شراب حرام دي خو چته کې مړکیږي او پیاله وڅخه، ځکه چې اوس د مرګ پیرا بچي. نو په دې ځنې خبرو کې بیا مطلب چې الله تبارک وتعالى هغه عذر ته ګوري. او دا سدرۃ المنتهى چې کوم بوټی دی ونه دو دا چې مکمل په سرو زرو باندې پټاو، او یو دانه هغه نبی علیہ السلام فرمایي چې د پلانکې علاقې د مټکو قدر مټکای خو ډېر غټ شي او چې دا بالکل بسا غځای کې. نو والله اعلم چې دا څنګه خبره ده. په دغه سدرۃ المنتهى باندې د سرو زرو دا هغه نه دا پروانه چورته دا شامل چې کوم پتنګان راځي، پروانه کو چراغ بلبل کو پھول بس
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. علامہ اقبال سے فرمائی نو پروانے کو چراغ د پر چکمه پروانه راتی هغه پتنګان و هغه ځان په سیزي کنه بالکل ځان په کوي نو دا پتنګان مکمل په دغه بیر په دغه ونه باندې مطلب چې ناس دي. حدیث د مسلم شریف 173 نمبر حدیث دی. اس باغټین کې یو شخص سدرتا چپټ کړهو اسدرتا دغه د بیر ونی ما بیر ونا ما هغه شي یو شا چپټولای څه شي هغه پتنګان پروانه ما زاغل بصرو ندی کږي شوی سترګې د نبی علی السلام و ما طغى او نه سرکشي کړي دو. دا د نبی علی السلام شان دی چې موسی علی السلام کروڑه حصہ د الله د نور جلوه په دغه شان ولیدا چې هغه غره ته ځان ورکړ کو دا هغه غر ولیدو. موسی علی السلام وخر موسی صاعقا او موسی علی السلام بیهوش راوړل او دا د نبی علیہ السلام شان دی چې الله تبارک وتعالى ته مخامخ ګوري بیوشي خو لري خبره چې خبر روانه دي کلام روان دی. التحیات لله والصلوات والطیبات دا خبر روان دی. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نبی علیہ السلام فرمای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یا الله تعالی سلام د پمونګم می خو دې تا چې کوم نیکان بندگان دي نو ما په امت کې دي هغه هم تاسو سلام ګوره مونږ هم ځان سره په زور کې شامل کړو. دا هغه نبی علیہ السلام مبارک دی چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې ډېر مهربان دی او ډېر رحم کوونکی دی. الله فرمایي ها لقد خامخ په تحقیق سره را اولی دی نبی علیہ السلام من آیات ربه الکبرى اغا آیاتنا او نخی در رب خبل الکبرى اغا لوی لوی. افرائیتم اللات والعزا آیتا سمال خبر را کئی اللہ تا دلات بوتا چپ طائب کی بے عبادت کے دیشو د سکیف قبیلے بے عبادت کولو والعزا او اغا عزا بوتا چاگا بنو عطفان قبیلے بدد عبادت کولو ومنات الثالثت الاخرى او دریم منات بوتا الاخرى چاگا بلدی حزیل او خزاعی قبیلے بدد عبادت کولو. د فتح مکه پورې باندې تمام بوتان ذلیل شول او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل وتختیدو حق راغی. خا الکم الذکر آیت تاسو د پاره نارینه بچی دی وله الانثى او دغه الله د پاره لوران ثابتو. تلک دا اذن بدغه وخت کې قسمت التقسیم دی دویزا اغناکارا دا څنګه تقسیم تاسو کو انهی نه دا بوتان الا اسماء مگر نمونه دی. دا لات بوته او دا منات بوته او دا سومنات بوته او دا پلانکای چویر شي تیګه وسړیا چویر شي لوټاو چویر شي لرګای دی چویر شي سوناو نو خڅلا ورته تاسو د خدای نسبت کو دا خو صرف تاسو نامي ور کړی چې دا پلانکای بوته او ډینګلای بوته او چویر شي خور او لوټاو نو الله پکې چې دا څه ظالمانه تاسو نمونه خېری دغه بوتانو ته و آباؤکم او د تاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کړی الله تعالی په دې باندې څه دلیل ان یتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان و ما او دغه خبر ته ول انفس چې خواهشات کوي د هغه نفسونو ولقد خامخه په تحقیق سره جاءهم راغلی دوی ته من ربهم الهدى د دوی د ربنا الهدى هدایت ام للانسان ما تمنا آیشته د انسان کافر د پاره ما هغه څه تمنا چې د تمنا کوي فلله الاخره والاولى بس د الله تعالی د پاره اخرت هم دی والاولى او دنیا هم نو وکم من ملک او څومره ډیری دي فرشتي په سماوات په اسمانونو کې لا تغني چې نشي لري کولای شفاعتهم هغه سپارش د دوی شیئات شي الا من بعد مگر رستو د دینه ان یاذن الله چې اجازه تو کې الله تعالی لمن هغه چاته یشاء او چې اراده وشي و يرضى او الله ته راضي شي چې الله راضي شي بیا کار کیږي شفاعت په بیا کیږي د خلکو او چې الله رضا نوي د الله اجازه نوي نو اچ یو نبی اچ یو ولی هغه شفاعت نشي کړی خدای الله په اجازه باندې شته او کنا وای چې نا ولی څه نشي کړی او نبی څه نشي کړی نو دا خبره 100% غلطه دا څه وای چې د الله اجازه نشوي نو بیا نشي کړی چې د الله اجازه وشو نو بیا وګوره پولیس د قیامت باندې به دنیا خلق د دوزخ نه نبی علیہ السلام راو باسي په خپل شفاعت باندې او جنت ته داخل
نو خبره کګیدل نه دی پکار، مکمل خبره پکار. ان الذين بشك هغه کسان لا یؤمنون چې دوی ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې، لا یسمون الملائکه تسمیه الانثى، خامخا دوی نمونه ور کوي فرشتو ته هغه نمونه د مؤنثاتو. څه به ویل؟ فرشتي د الله لورانه دي. الله یې چې ما خو هیڅ شی مشته نه مزامن شته او نه لورانه، په خپل باندې لم یلد لم یولد ذاتیم ابدا ابدا ذاتیم. زوی خو هغه سره غواړي چې مرشم چې ما نه رسو د مال او جایداد راټینګي، خنو زه خو نه مړ کېږم. زوی خو خلک دغه لغواړي چې زه زوی پشم چې دای مزدوري کی، زه نه زوی پکېږم. وما لهم او نشتر دوی د پاره به په دې خبره باندې من علم څه علم، ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان، وان الظن بشک ګمان نشي لا یغنی نشي لري کوله من الحق د حق نه شیء شیء. فعارض من مخواړ او من داغه چانه تولا چې مخ اړوي عن ذکرنا زموږ د ذکرنا، ولم يرد الا الحیات الدنیا او اراده نوی مگر ژوند دنیوي. ذالک دا مبلغهم من العلم، اغه انتها د دوی دا من العلم د علمنا. دمره پوی خلق او بیا چې پرشته د الله لورانی دا غ دوی دا انتهایی علم دی، بس نور نشته وسره. او دا علم د جهالت نه ډک دی، دا وګوره څومره جهالت دی. ان ربک بشک رب دستا هو عالم او غډر خپويږي بمن باغ چا باندې دوله چې گمراه وي ان سبیل الله د الله تعالی نه، او هو دا خپويږي عالم ډر خپويږي بمن اهتدى باغ چا باندې چې په هدایت باندې وي. ولله یو خاص الله تعالی لپاره ما هغه څه په سماوات چې پاسبانو کې دي، و ما هغه څه په الارض چې پسمکه کې دغه اریوشي مالک الله تعالی دی. لیجزی الذین د دې لپاره چې بدلور کې الله تعالی کسان ته اساءو چې دوی بدی کړي د بما د هغه څه عملو چې دوی عمل کړي، و یجزی الذین او بدلور کې الله تعالی کسان ته احسنو چې دوی نیکی کړي د بالحسنا جنت. الذین هغه کسان یجتنبون چې دوی پرهیز کړي د کبائر الاسم د لوی ګناهونو نه، الله فرمایي د خلکو لپاره جنت دی. والفواحش او د بهای کارونه پنا او پرهیز کړي دی. الا اللمم مگر هغه واړه واړه ګناهونه، الا اللمم مگر هغه واړه ګناهونه. ان ربک بشک رب دستا واسع المغفرہ، واسع د مغفرت کې، هو عالم بكم د الله تعالی ډیر زیات په هدا پتا سبحانه اس باغ ټیم کې انشاءکم چې تاسو پیدا کړئ من الارض دزمکینا، و اذا باغ ټیم کې انتم چوي تاسو اجنتنا واړه واړه وای فی بطون امهاتکم د خپل مایندو په ګډو کې. فلا تزکوا انفسکم نو تاسو د خپل ځان صفاتونه ما بیانو، خپل ځانونه ما پاکی ما بیانو. هو عالم دا ډیر زیات په هدا به من اتقا، دا الله تعالی په هدا په هغه چا باندې چې هغه پرهیزګار وي. عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې د نبی علیہ السلام نه بغیر بزر هیڅ صفات هم نه کوم، بس صفات چې کوم د نبی علیہ السلام به کوم په مخلوق کې، نور بزر بل چا صفات و نه کوم. او دا به فرمایل چې ما په مخلوق کې صرف د نبی علیہ السلام صفات کړل بل چا نه. نو داسې ویل چې اوس داسې موزه داسې الله پکې چې ما بیانو. نو ځان صفات بیانول په دوه قسمه دي، ځکه چې د نبی علیہ السلام په وړاندې صحابه کرامو به اشعار ویل، هغه اشعارو کې داسې خبرې دي چې د نبی علیہ السلام صفات ده. نو صفات بیانېدل په دوه قسمه دي. سړی ته وګوره چې کوم سړی صفات بیانېږي چې دا سړی نیک عمل دی، ریاکاري خطر شته که نشته. که د ریاکاري خطر وي نو بیا صفات ما بیانوه، ځکه چې اسنه چې ریاکاري ته وشي تباه ده، ته به دې ته صفات بیانې ویل تباغب کې غرور راشي ولاړو تباه ده. ځکه حدیثو کې راځي چې څوک د صفات بیانوي نو په کار دی چې په دغه خوله کې ورله خاورې وواچي چې ما بیانوه تباه کېم. او دویم چې د چا صفت بیانېږي د هغې منعوت د هغې موصوف چې هغه نیک سړی وي، د ریاکارۍ خطره نشته، نو که بیا د هغې صفت بیان شي نو څه خبره پکې نشته. افرأیت الذی آیت خبر را کماتا د هغې کس په هکله تولا چې دی مخ اړوي واعطى قلیلا. ولید ابن مغیره اراده یې وکړه چې دی ایمان راوړي. یو ملګری ولراغه ورته اشاره ته ایمان راوړي او دا خو ته زیاتای کی دا ورته چې نه که ایمان زرا نه وړم نو په دا دنیا ماته د عذاب د رسیدو خطر و. نو دا سړی ورته دا ملګری چې مال دمره روپیا راکا او پتا چې کوم عذاب راځي بس هغه په ما راشي.
هغه په مارش اشغازه صحیح شو ایمان زنه راوړو کوم عذاب چرته تی ذمہوار چاو زی ذمہوار نو سیدا سے کارو شو چې پیسې چې څومره ور سره مانلې وي نیمه ور کړو نیمه ور نه کړی نو الله پاکي چې تبعید دغه سړی لپاره چې ته په ایمان راوړلو کې هغه خبره چې یو بل مشورې مانی نو په ایمان پر راوړلو کې یو بل مشوره غسل یا غنه دی پکار تماله خبر را کا د اغه ولید ابن مغیره په حق لا تولا چې د مخ واړول او اعطى او ویر کړو قلیل لجمال واکدا او بخل وکړو د نور نیمال ویر کړو هغه سړی لاو نیمنا عنده آیا دغه کافر سره علم الغیب علم د غیب دی فهو یرا چې دی ویني پیاغي باندې ام لم ينبأ بما في صحف موسی آیا دوی نو خبر شوی په هغه څه باندې چې په صحیفو د موسی علی السلام کې وو و ابراهیم الذي او ابراهیم علی السلام اغا وفا چاغه د وادو وفا کړي وا وادو خلاف ورزي بین کولا الله تزرو وازره وزر اخرى څنګه خبره په صحیفو د موسی او ابراهیم علی السلام کې دا خبره و چې د یو انسان بوج چې دا بل انسان نه برداشت کوي پوریز د قیامت باندې چې تا کومه غلطی کړې دو زبر تا په غلطی کې نشم رانی ول ما چې کومه غلطی کړې دو ته په کې نشی رانی ول نو غلطی دی په دوا قسمه یو ذاتی ګناه دو یو سببي ګناه یو سړی له پوجره کې ډمان را وستل پاول ځل چې څومره خلک ورته ناستي دغه خلکو ګناه د سړی په ځان واغسته او دا لاندې خلک هم ګناګار دي دا نه چې وایي چې په بسینه هغه فلانکای ذمہوار شو نه هغه هم راغی دا لاندې خلک جیواری شروع شو او چا جیواری لپاره پروګرام جوړ کړو او مړزان او زرکان جنگول شروع شول چا چې دا تنظیم برابر کړی دا بالکل دغه ټولو خلکو د ګناهونو ذمہوار دی او دا لاندې خلک هم دا تماشای او دا ټول پکې راغلی نو یو سببي ګناه او یو ذاتی یو سړی غلا کړی دو هغه غلا کې ما ورته څه نه دی ویلي خپل غلا کړی دو هغه غلی سزا به بل سړی ته نه ملاوي او کنه د غلی طریقه تا ور خاري چې داسې وکاو دا بیا تم پکې راغلی او عام پکې راغلی نو یو ذاتی ګناه دو یو سببي ګناه ذاتی دا چې ته پکې نه وی ملوث سببي دا ګناه چې تا دا پروګرام جوړ کړو دارنګ د نیکانو نیکه په حق لم داسې خپل میلاد د جو کو دنیا خلق راغله دغه خلقو اجر تا ته ملاوي واغه ته ملاوي نو موږ تاسو لا په نیکو کارونو کې افتتاح وکړو نه په بدو کارونو کې وان ليس للانسان نشته د انسان لپاره ما هغه څه ساچ د الا مگر شته ما هغه څه ساچ د انسان کوشش کړی وي انسان لپاره هغه څه دی چې خپل کوشش کړی خو دا آیات کریمه چې دا علماء لیکلي چې دا منسوخ دی د سورۃ تور په 21 نمبر آیات باندې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شيء مسلم شریف حدیث دی 1631 نمبر نبی علیہ السلام فرمایي څوک وفات شي او د نیک اولاد پرې خوي صدقه جاریه کړی وي علم باندې خلکو ته فائدہ رسالي وي بیا مرته ثواب ملوي عمل په بل سره کې د په مسله باندې ثواب دته ملوي نو دلته خو الله پاکي چې انسان د پر هغه څه چې خپل کوشش کړي نو دا آیات کریمه چې دا منسوخ وان سایو او بشک کوشش د انسان سوف یرازر د چې وبلی درې شي او به ویني پولیس د قیامت باندې د هر څه ثم یجزاه بیا وجزاء ورشدتا الجزاء الاوفا پورا بدلا وان او بشک الی ربک دستاربتا المنتهى انتها د تمام مخلوق وانه او بشک د الله تعالی هو عمد الله تعالی چدای اضحک خلق خندوی و ابکا او خلق جړوی الله تعالی خلق خندوی خوشاله پیراولی و ابکا او خلق جړوی او تکلیفونه او مصیبات پیراولی وانه او بشک دا شان د خبر ده یا بشک د الله تعالی چدای هو عمد چدای اماتا خلق مړ کوي و احیا او خلق را ژوند کوي وانه او بشک د الله تعالی خلق الزوجین پیدا کړی دی جوړه الذکر والانثى مذکر پیدا کړی دی او مؤنث پیدا کړی دی من نطفه د اغه نطفینا اذا تم ناکل چې واچول شي پر رحم کې پاغه بچی دانه کې نو بیا الله تبارک وتعالى پاغه کې د انسان تخلیق کوي وان علیه النشأه الاخرى او بشکا په دې الله تعالی باندې دوباره پیدا کیدل دي د قبرونو پورې د قیامت باندې وانه او بشکا د الله تعالی هو عمدغه الله تعالی چې
اغنا خلق باندې مالداری راولي و اقنا او په خلق باندې غریبی راولي. دا د الله کار دی چې څوک مالدار پیدا کړي څوک غریب. شکر وکړ په کار دی په هر حالت باندې. وانه او بشک د الله تعالی هو هم د الله تعالی چې رب الشعراء اگر رب دی د شعرا ستوري. دا یو ستوری دی چې ځنې خلکو به عبادت کړو. الله یې چې دا ستوری ما پیدا کړی دغه زره بیا نو چې تاسو د ستوري عبادت کو خدا ستوری چې چا پیدا کړی دا غي عبادت وکړه. هو رب الشعراء اگر رب دی د شعرا ستوري. وانه او بشک د الله تعالی چې اهلک هلاک کړي دي عادن الاولى اغړم بني عادیان وسمود او سمودیان تبا کړي دي. فما ابقا نو اڅوکم باقی پاتې نشو مکمل نسل ختم شو. سمودیانو نسل نشتا د عادیانو مکمل نسل ختم شو. صرف صالح علیہ السلام ته پاتې شو اگر چې دام د سمودیانو د قوم نو صرف هغه انبیاء ته امن ملاو شو نور مکمل نسلونه د خلقو ختم شول. وقوم نوح او قوم د نوح علیہ السلام من قبل مخکد دینا اغا تباشل اوبو بانی انهم بشک دوی کانو هم دوی ازلما ډیر ظالمان او ادغا او ډیر سرکش خلقو. والمؤتفقات او اغا کله چې الټ کړي شویو او اسمان ته اوختو او اغه نه بعد بیا الټ کړو. جبرائیل علیہ السلام مبارک احوا او بیا اعلان دی را غرزالو چاغه قوم د لوط علیہ السلام فغشاها ما غشا نو پټ کړو دغه کله ما هغه عذاب غشا چې پټولوي. فبأي آلاء ربک تتمارا نو په کوم یو نعمتونو د خپل رب باندې تتمارا تشکوي اے مخاطبا دا نعمتونو ته خو ګورا شکونه مکونه ماکا. هاذا نذیر من نذور الاولى دا يرون کینی دا نبی علیہ السلام مبارک يرون کینی د دوزخ نه خلق لرا من النذور الاولى د مخکینی د پیغمبرانو پشانه. ازفت الازفتو را نږدې شو اغا راتلون کوي چاغه قیامت ته. را نږدې شو اغا راتلون کوي په نږدې کې دو سره چاغه قیامت ته. لیس لها نشتا د دې قیامت د تکلیفونو لري کولو د پاره من دون الله بغیر د الله تعالی نه کاشفتن څوک لري کیدون کوي. اف من هاذ الحديث تعجبون آیا تاسو د دغه خبرونه حیرانتیا کو حالانکه دا قیامت راتلون کوي. وتضحكون او تاسو خاندو د قیامت د خبرو پیری تاسو خاندو د نبی علیہ السلام مبارک پیری تاسو خاندو د صحابه کرامو پوری چاغوی په جامو کې پیوندونه لګالیو. ولا تبكون او تاسو نه ژاړو ځکه چې د ژړا مقام دی داسې سخت حالات را روان دي. وانتم سامدون او تاسو غفلت کوونکیو. فسجدوا لله سجده کو تاسو ټول لله خاص الله تعالی ته. واعبدوا او تاسو عبادت کو د الله تعالی. صدق الله العظیم.